د سیرت او د صورت د سردار کونین صلی الله علیه وسلم متعلق چې څه اشاره مکمنو غالبا تاسو به پوهیږئ ځکه چې د قدیم نه تاسو مذهبي تقریرونو سره مانوس عزیزانو. اوس په انګو کې ما یو بیان شروع کړو او هغه بیان چونکه خبرې پکې نورې ډېرې رالې او زما عادت په خوانه تاسو ته معلوم دی چې خبره مې یو شروع کړي پکې بلا رانه نوځي نو رانه پاتې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ژوند بیانول شروع کړي چې دا اسلام چې دانن ټول ملک د دې دعوه کوي چې موږ مسلمانان ټول ملک دا اسلام د څه شي نامه ده؟ دا ایمان چې دانن ټول ملک د دې دعوه کوي چې مونږ ایماندار اوس کيو سړی ته بېمانه وای نو هغه به تاسو سره جګړه وکړي ځکه چې هغه بېمانه لفظ نشي برداشت کولی. لیکن آیا ترنه پورې مسلمان قوم په دې پویم دی چې ایمان ستوي او اسلام ستوي دین ستوي مذهب ستوي. ترنه دا قوم پویم دی په دې خپنشي نن ما تاسو باندې څه ټینشن ولیدو رستو مخ کې دواړه نو خبرو خپکیږي نو که خپشي زما بسو کوي زه چانه یریږم غبراویږم دا یاد ده زما ژوند زما مرګ زما عزت زما ذلت دا ټول زما د خدای په لاس کې دی. ما تا د دې قوم او د دې ملک زور او قوت معلوم دی او دوی زخم پیژني. نو خبره باورې پغاو چې ایمان ستوي دې قوم تر اوسه پورې ولې دا ندي پیژندلی چې مسلمان قوم ځان ته ایماندار وایي نو د دې لفظ ایمان څه معنا ده؟ خبرې پوهیږئ لفظ ایمان معنا څه ده؟ بیا دا قوم ځان ته مسلمان وایي نو د لفظ اسلام څه معنا ده؟ عزیزانو دې پورې یو خبره تاسو ته زه په چراغ کې وم نو زه چې چرته پاتې کېدم هغې سره جخت د عیسایانو یو ګرجاو نو هغه ګرجې ته به د اتوار په ورځې پادري راتلو نو د پادري تقریر اورېدو ته به زه تلم دا لا بل خوند ما د سیکانو په ګوردواره کې د سیکانو تقریرونه اوریدلي ما د هندوانو په مندر کې د هندوانو تقریرونه اوریدلي ما د انګريزانو په ګرجا کې د انګريزانو پادریانو تقریرونه اوریدلي او بیا مې داغي د تقریر داغي د مذهبي بیاناتو د خپل اسلام موازنه کړي ځان مې په پوي کړی دی نن ته هندو سره خبره کولې
ته سیک سره خبره کولای شي، ته قادیانی سره خبره کولای شي، ته نن یو غیر مذهب سره خبرې کولو جرأت نه لري او نه د دې قابل. ته پوهېږې اوس مې یو دکاندار نه تپوس وکړو په انګو کې مالتا تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 13.5 लाख حدیث دي. څومره دي؟ ټول وایي 13.5 लाख حدیث. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی 13.5 लाख حدیث را جمع کړی دي او ټول دې قوم ته پیش کړی. تاسو ټول به حیثیت مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث درته یاد دی؟ ها ماما یاد دی درته؟ ټوپه خو دې برګه ته سره پسکه سبکه یو میله ده لکه د ستاسو د کوارټ کې دا د مال میله په کومه ورځ لګي؟ اتوار. نو اتوار میله ده وروره، چا پکې ګډې ودرولې دي، چا پکې چیلې ودرولې دي، چا پکې غویان ودرولې دي، چا پکې میښې ودرولې دي، چا پکې اوښان ودرولې دي. یو میله ده. یو حدیث بحیثیت مسلمان چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته یاد نه یو حدیث دا سړی به په قیامت کې دا تمه لري چې زما شفاعت به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره محدثینو کې یو حاکم دی، یو حافظ دی، یو محیط. یو حاکم، حافظ، محیط. عزیزان محدثینو کې دا درې قسمه خلق. یو محدث هغه ته وایي چې چاته 3 लाख حدیث زبانی یاد. مونږه تاسو خو روټ اخلاص وکړه، مونږ ته 3 نه دی یاد، 3 लाख حدیث زبانی یاد. دا پولیس والا حضرات یې بچیا سوري ته ودرېږي ماړه خپکی ایس نشتا. خیر خیریت ته غم مکه سوري ته بچیا ودرېږي. تم بچیا سوري ته ودرېږي نو دا کوتک مال راکړه تا نه خبر. عزیزانو 3 लाख حدیث چې ورته یاد. یو هغه محدث ته چې 1 لک حدیث ورته یاد. یو هغه محدث ته چې چا په ټول ذخیره حدیث باندې احاطه کړی. محدثینو کې دا قسمه خلق تیر شوی. اوس یو لنډ غوندې حدیث لنډ یو مسلمان ته یاد نه دی. قوم له شرم نه دی پکار. شرم لکه در پورې وتړم او رستو در پسې روان. اگر چې د سیاست د برکت هم لکه تړلې دي رستو ځان پسې سیکل والا تیری جم لکه ورپسې لکه در پورې وتړ. یو حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه سره دی چې داغه د جبینا او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي. نن زمون جبې لړمان دي کنه دي؟
وای په ایمان زمون جبی لړمان دي چیچل پیغمبر فرمایلی دي من سلم المسلمون من لسانه مسلمان هغه سره دی چې د چا د جبې نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي ویده او د چا د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي نن د مسلمان جبه مو ګورا او د مسلمان لاس مو ګورا پیغمبر نے تپوسو کو کم یو خ مسلمان دے قال رسول اللہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده د دې حدیث ترجمه کوي حضرت علی کرم الله تعالی وجهه حضرت علی شیعہ حضرات بم دے جلسہ کی بھی حضرت علی هغه فرمائی جراحات السنان لہل تیام جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان د دې حدیث ترجمه حضرت علی کړی دا وای جراحات السنان لہل تیام وای د غشو زخم هغه د پاره ملهم شتا چې پیوي لګي جوړ شي لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جوبه جوړ شي هغه د پاره ملهم نشتا هغه عمر لا تازه وی ویني ته دی ځکه چې د جوبه زخم دا د غشي او د کوتک د زخم نه زیات نازیزانو خپل جبه ټیک کړي جبه بل حدیث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى احب اليه من والده وولده والناس اجمعين لا يؤمن احدكم تاسو کی یوم کامل مسلمان نشتا لا يؤمن پیغمبر یو کامل مسلمان در کی نشتا حتی احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین چه ترسو پورے اغا سڑیتا ز د مور او د پلار او د بال بچ او د ټولی دنیا نه زیات محبوب نشم کم سړی ته چې د خزینا د مور نه د پلار نه او د ټولی دنیا نه زیات پیغمبر سره محبت نه پیغمبر فرمایلی دا سره مسلمان نه دی تاسو وای په ایمان چې زمونږ خزو سره محبت ډیر دی که پیغمبر سره ډیر نو دا چا په سلار شو ټکی نه خدا دې چې دا علم سره په خپل اوس دا الله احسان او مهرباني ده مونږ ته چا په سیدتلو ضرورت زه پوهیم چې تراویح 100 رکعات دي بنیاد څه ده ختمونه سو کول پکار دي بنیاد څه ده د جمعې مونږ کیږي او کنه کیږي بنیاد څه ده زه پوهیم ما ته تکلیف نشته تکلیف کده دی قوم ته دی چې دی د علم او د دین نه لري نو د هر قسم مشکلات او شکار عزیزانو بنیادی خبره دادا چې په دې نه پوي کوي چې مون فرض دی
او تراویح سنت. نو تراویح ډېرې ضروري شوې او که مونځ ډېر ضروري دی؟ تاسو وایئ. نن دنیا کې وګوره په تراویح کې ترجمات کې 2000 خلک ولاړ او مغه مالت کې بیا سار ګوره په فرضو کې 2 صف هم نه. نو دا تراویح زمونږ د ملک چې دي دا بحیثیت عبادت نه کوي دوی، داسې یو نخره او یو چرچه ده. په دغه ورځ بډې مو یو ټوپڼی م په سر کې او څه چل دی تراویح له روانې مو ښځې له ځان ښیي یا مور له یا پلار له که نه تراویح له روانې مونځ به نه کوي، کال ټول کال مونځ نه کوي. په دې ورځو کې هغه هم تراویح ته